बाब दे तो बयान इस्नाद यानी बाब दे तो बयान दे कि अन्न इस्नाद मिन दीन इस्नाद दाद दीन न इस्नाद दाद दीन यो हिस्सा अन्न इस्नाद मिन दीन दा इस्नाद दलता ذکر شوی دی اسناد مصدر دی او دا دی قول دا عربنا ماخوذ دی اسندت الحديث الى قائله ما اسناد دا حدیث و قائل دا حدیث تا یہ معنی دار اذا رفعته الیه شکر دا حدیث قائل تفکور تکی و ذکر دا ناقل مانی دا ناقل ذکر کی ندید ویلکی اسناد اسناد دا عرف کی دا طریقہ دا متن دا حدیث دا طریقہ دا متن دا حدیث دا متن دا حدیث دا کم طریقہ باندې راغلی او دې ته سند ویل کیږي سند ورته څنګه ویل کیږي لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث والعرف عليه دې ته ځکه سند ویل کیږي چې اعتماد د حافظانو په صحت د حدیث کې په ضعف د حدیث کې علیه دا په سند باندې که سند صحیح وي حدیث صحیح که سند کې راویان ضعیف وي نو حدیث دا ضعیف نو د اسناد دو معناګانې یو معنا لغوي ده بل معنا شرعي ده معنا لغوي د سند خېګولو ورته کولو ته ویل کېږي خېګول سند سمانه خېګول ورته کول معنا اصطلاحي چې دا کومه خبره ته وکړي د خبرې سند قائل ته رسول یو خبره چا کړې ده هغه خبره د دې قائل ته ورسې او چې دا خبره فلاني کړې ده هغه فلاني د فلاني کړې ده خبره ته قائل ته ورسې دې ته ویل کېږي سند نو ذکر راوي ان اسناد من الدين دا اسناد دا سند دا الدين نه دی وجنا عبد الله ابن مبارک کوئی هغه سره چې طلب د امر د دین کوي بغیر د اسناد نه د دې سړي مثال داسې دی لکه بر چته یو سړی خېږي بغیر د اندر پای نه چته خطر بغیر د اندر پای نه کېږي نشي کېدلی چته خطر بغیر د اندر پای نه نشي کېدلی همدارنګه چې څوک طلب د دین کوي امر د دین کوي بغیر د اسناد نه دا دې لکه بر چته چې خېږي بغیر د اندر پای نه سفیان الثوری رحمه الله هغه داول سفیان الثوری رحمه الله هغه بداوی ينظر الى هذا جبلاني تفكري جبلاني تفكري انظر الى هذا جبلاني تفكري يأمرون دا امر دې خبرې چې زه کوټې ته پوخېږم چھت ته پوخېږم بغیر د چانه د زورګي او د اندر پایینا بغیر د زینینا بغیر د اندر پایینا د بار چھت ته پوخېږم به دې پلاني ته وګورئ تاسو انظروا الى هذا یامرونی ما ته امر کوي چې زه پوخېږم په سیره د کوټې نه بغیر د اندر پایینا نو پاس کوټې چھت ته خطر بغیر د اندر پایینا کېدی شي نشي کېدلی نو دین کار دا خبره چې ثابتې دین امر د دین دا بغیر د سند نه نشي کېدلی دریم قول د چا دی صالح نوري رحمه الله هغه وایي که یو سړی د نبي علیه السلام احادیث ذکر کوي بغیر د سند نه بحدیث بغیر د اسناد لیس بشیء دا قابل اعتبار نه دی دا کیسه شی چې
ته حدیث نقل کړي او هغه حدیث په سند نوي د نبی صلی الله علیه وسلم خبر نقل کړي دا به په سند نوي ليس بشيء دا معنا دا قابل د اعتبار نه ده. سلورم قول د ابو سعید دی. ابو سعید الاسناد مثل الدرج دا سند پشان د اندر پای ته دی لګوي ودی چې یو باندې فقې دا بل باندې کې دا بل باندې دا فقې دا چې ته دا اندر پای دی ته برچت په خاطر شي نه سند روایت د فلانینا راغلی هغه د فلانینا هغه د فلانینا هغه د فلانینا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک خبره دا ورته دغه کار د اسناد هم دی همدا سي کار دا سند هم دی. ابو حاتم رازی رحمه الله دا وایي چې الله تبارک وتعالى د دې امت اکرام کړی دی. الله دې امت ته احسان ورکړي، الله دې امت ته شرافت ورکړي، الله دې امت ته فضیلت ورکړي. دا شرافت او فضیلت دې امت دا په اسناد باندې دا په اسناد د نبی صلوات و سلام د دې امت د نبی سلام د خبرو نمازوا نور چې څومره تیر شوي دي قدیم حدیث د هغې لپاره یو خبرې کړې وي سند موصول نشته دی هغې متصل موصول سند نه لري چې عیسیان یو خبره ثابته کړي هغه عیسی علیه السلام ته ورسوي یهودیان یو خبره وکړي هغه موسی علیه السلام ته ورسوي دا د نبی سلام د دین خصوصیت دی بلکې د هغې په لاسونو کې هغه خپل صحیفې وي او قد خلطو نو په هغې کې اختلاط وکړو تحریف وکړو هغې ګډ وډ کړ د دې علماو د ځانه پکې تحریف وکړو په هغې کې لیکل وکړو څه څیزونه یې پکې زیات کړو څه څیزونه هغه پکې کم کړو نبی صلوات وسلام هر یوه خبره د نبی سلام بلکې خبره نه د نبی سلام شکل د نبی سلام شباهت د پیغمبر علیه السلام سترګې مبارک نبی سلام ویښته غاښونه بلکې د دې د بدن ویښته د سینې ویښته نبی سلام ګوتې لاسونه سر مبارک غوږونه پزه شونډې دا هر یو څیز دا په سند باندې ثابت دی او پیغمبر علیه السلام تفصیل لري دې وجه علامه ابن حزم وایي چې سند متصل راویان معلوم الحال وي منقطع نه وي سند متصل وي دا خصوصیت د امت محمدي صلی الله علیه وسلم دی دا د نبی صلی الله علیه وسلم د امت خصوصیت دی د دې نه ما سوا دا بل چاته ثابته نه دی نو ذکر دا وایي باب دې په بیان دې کې ان الاسناد من الدين اسناد د چاره دی د دین نه وان الروايه لا تكون الا عن الثقات روایت چې نقل کې دا ول الثقات او معتمد راویان نقل کې وان جرح الرواه بما هو فيه جائز وان جرح الرواه او جرح دراویان بما فآغ عیبون سر هوا چه دا عیبونا فیهم و دی رواتو کی بی جائزن دا جرح جائز دا وان جرح روات جرح دراویان بما فآغ عیبون سر هوا چه دا عیبونا فیهم و دی رواتو کی بی دا سشر جائزن دا جرح جائز دا بل واجبن بلکہ دا واجب دا لکوی دا راوی دے شرابی دے دا راوی کذاب دے جدی حافظہ خراب دا راوی سند کو وقت کی وحر جھولی اخری دا راوی دا حدیث و بیانول وقت کی موبیل مصیبت وقت نیول دے دا راوی دا د احادیث ویلو په وخت کې کامره کې پکې وځولې دي او بس خور ور پکې تملاس دی
नुदा के दा गैबत ना बल जायज ना बल वाजिबुन दा वाजिब दे दा रावी दा सबक तनावह तराजी दा रावी जी के दा आयत के सबक त मुतवजी नवी दा रावी जी के दा आयत के बाहर टंशी बाहर गोरी सबक त न गोरी दा टोल सिंधुना दा गैबत मुहर्रमा के जायजुन बल वाजिबुन बल्कि दा वाजिब दा संगा दे दा वाजिब और बंदा वअन्नहु लैसा मिन al-ghैबत al-मुहर्रमा दा गैबत मुहर्रमा के दाखिल न दे दा गैबत मुहर्रमा के दाखिल न दे छते दा गैबत के नहीं मुनासिब इदा ना वक्त रावे सबक शुरू दे जुमान के फरोज दे और दा चीजें सबक शुरू दे मोबाइल के लगी सबक शुरू दे बाहर से छोड़ो पलट इलाज के दा गैबत के दाखिल न दे लैसा मिन al-ghैबत al-मुहर्रमा दा गैबत मुहर्रमा के ने बल मिन ज़ब्ती बल्कि दा दिफा कवली दिफा अन शरीअत मुकर्रमा दा शरीयत मुअज़्ज़ज़ न दिफा कवली दिफा के नदी वजह दा गैबत मुहर्रमा के दाखिल न दे قال حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا حماد بن زيد دا حسن بن ربيع دلتزان موقع حسن داري كذا حسن بن ربيع دي امام مسلم استاد دي او دا راوي دي حديث او دا حسن بن ربيع کی روایت ذکر کی د درې کسانو نقل کړي دا حدیث چې حسن بن ربيع نقل کړي دا د درې کسانو نقل کړي ګور ورته یو د حماد بن زید دویم د فوزیل دریم د مخلد ابن حسین خوش د حسن ابن ربيع روایت د حماد ابن زید نه نقل کړي نو حماد روایت کې د دوه کسانو نه ګورا کوم دي یو ایوب دی او بل هشام دی امام مسلم فرق اشاره کی دا حسین او مخلد دی دوان به روایت کی د چانه صرف یو راوی نه چې هشام دی ذکر فضیل عن هشام ومخلد بن حسين عن هشام او دا حسن بن حماد بن زيد روي کی د چانه عن ايوب وهشام نعود الوقت سن رجاتا دانا حسن بن ربيع قال حدثنا حماد بن زيد اغربتي عن ايوب وهشام روي نقل کی چانه ايوب نا پامدارنگا روي نقل کی چانه هشام نا دا حسن بن ربيع دا امام ابو داود مسلم رحمه الله دا استاد ہے امام عجلوی کوفی ثقۃ صالح متعبد دا عبادت گزار راوی نے دا کوفی نے ثقہ رجل صالح نے پامدارنگا دا ابن حبان کی امام عجلی دا ثقات سے ذکر کړي او ابن ابي شيبه هغه دا وایي چې د دې صادق راوی دی چې کوم روایت ذکر کی هغه قابل له حجت نه په جرح کړی دا هغه ذکر کی چې چانه قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد دا چې دنو هغه ثقه ثبت راوی دی او دا حجت دې احادیث تفسیر الحديث دې عبد الرحمن وی دا یو ایمو د احادیث کې داخل دی ایمو د احادیث په دغه زمانه کې سرور کسانو یو امام مالک رحمه الله دویم هغه چې د سفیان ثوری دی او دریم او ذری دی سرور حماد بن زید دی او هغه سرور کسانو کې کوم ایمو د احادیث دی هغه سرور کې یو حماد بن زید دی یو مالک بن انس دی دویم سفیان ثوری دی دریم امام اوزاعی او سرور کې حماد بن زید دی حماد بن زید نو هغه نقل کوي د چار عن ایوب و هشام ایوب او چې د هشام دا هشام ابن حسان فرد سیده دی وجنا محمد ابن تیری او امدار غاغی د هشام یې ذکر کوي عن محمد ابن تیری نا او دا هشام ابن حسان چې امام عجلی وی بصری صفت حسن الحديث دی
और इब्न आदी वही अहादीस मुस्तकीम जदि अहादीस बराबर दी और दाजिल सुदूकुन दा सादिक रावी दे और जदि अहादीस बराबर दी दा सादिक रावी दे अगर में जिक्र कही द चान मोहम्मद इब्न सीरीन हा वकाल हदसना फुज़ैल बरगे जिक्र कही द हिशाम ना दा फुज़ैल जिक्र शवे दा फुज़ैल इब्न अयाज दे अबू अली साहिब दे सय्यदुल जलील ताजनुल्लोई जलील कदर दे वजना दा खुरासानी दे दा फुज़ैल खुरासान से जुद करे खुरासान के ताल्लुकानियुन दा खुरासानी दे खुरासान के ताल्लुकानियुन दयावाना कद तकार के अफगानिस्तान के ताल्लुकान मौजूद आगले कुसीन के दे इमाम अजली कोई दा कूफियुन से कतुन ताल्लुकान से जुद के दे कूफी तसरे दे दा से करावी दे और दारंगा सुफियान रहमहुल्लाह अगदा वैदा फुज़ैल जितम दे दा इब्न हब्बान को सिफात के जिक्र करे सिफातुन ذكره ابن حبان في الصفات ابن حبان को सिफात के जिक्र करे दे अगर काना नो तावली फुज़ैल वे जिक्र के हिशाम ना قال हिशाम वहदसना मा तहदीद जिक्र करे मखलद इब्न हुसैन मखलद इब्न हुसैन दा मखलद इब्न हुसैन जिदी कुनिया अबू मुहम्मद दा इमाम अजलवी सिफतुन रजुल सालिहुन कान मिन उक़रा'i रिजाल दा को सरो कड़ीर अकल मन को ख्याल सड़े तिरशे इब्न साद हुई कान सिफतन फादिला दा सिफो फादिल रावी ने अगर मैंने जिक्र किया हिशाम अन मोहम्मद इब्न सीरीन तो मोहम्मद इब्न सीरीन मक्कियावाल मोहम्मद जिक्र लो अंदर नसब जिक्र लो फलार जिक्र लो दर्जनी नसब फलार मर्तर जिक्र कर आला मोहम्मद इब्न सीरीन वही इन हादल इल्मा दगा इल्मा मुराद इल्म न मुराद या इल्म हदीस से न मुराद इन हादल इल्मा दा इल्म हदीस दीन दा दीन मुराद इन हादल इल्मा दा इल्म दे इस्नाद दीन दा दीन इन हादल इल्मा दा इल्म दा हिफाजत दे इस्नाद दा दीन ने नदी वजना वाजिब दे दा वाजिब दे दा वाजिब दा हिफाजत दा अहदीस दा बारा इन हादल इल्म दा इल्म दा हदीस इन हादल इल्म दा इल्म दा इस्नाद इन हादल इल्म दा इल्म दा हिफाजत दा इस्नाद दा वाजिब दे दा दीन दे दा वाजिब दे दा सनद वाजिब दे दा वजह दा हिफाजत दा हदीस दा वजना फंदरू तासु उगुरी अम्मन ताखुदून दीनकुम के तासु दीन दे चाना असलया उगुरा अम्मन ताखुदून दीनकुम के तासु चाना अखली दा दीना माना दा दीन ला युखदु इल्ला मन उतमिन अला दीनिही दा दीन नकल कवा दा दीन अखला दा आगा चाने अखला चे बागा दीन बानी अमीन गणे कदीम बाने अमीन न गणे वागे न दिन मनकल कवा अगली न दिन माखला चार दिन अमीन गणे अवा अमानदार है खयानत दर बनेवी दसना दिन के न नकल करे बलोरत दिगिर कद ज्वार द मन मुगला के दिगिर का दा अमानदारी नशवा दी वजना तो चीज न दिन के न नकल के बलोर लाल तकोर चीज न तबत कारी और तबत पेरी बाने दिगिर का नना की दिवजना दा अमानदारी नशवा खयानत शू अमन ताखुदून दीनकुम तासिद चाना अखली दीना मान इब्न ईसा रहमहुल्लाह व इमाम मालिक रहमहुल्लाह वेली ला दाई आगे बदावेली जदा इल्म बन अखली द सरूर कसाना सरूर किस मखल को न बदीन न अखले दीन मा सिवा नूर खल को न बदीन चीज न खल के सरूर खल को न बदीन न अखले दीन मा सिवा नूर खल को न बदीन न खल के ला युखदु मिन सफीह यो बदीन न नकल के द कमकलना द कमकल सड़ी न बदीन नकल के ना कमकल चाहते वेले की चे प्रदी जंगल को दरोड़ी कमकल चाहते हुए चे तो चरगान माशुमान को सर जंग न कई दीते वेले की कमकल तालिबान वाले की कमकल चाहते हुए चे बिला मुझे बसबक न कदा कई दीते वेले की कमकल ला युखदु मिन सफीह
दोयम दाने वाला खुद मिन साहिब हवा दिन बन नकल के साहिब द ख्वाहिशात बना युदाइद वन्नास बिल हवा खल्कुम ख्वाहिशात तरा बड़ी बिरसते मुराद तकला पूर्ति गर्मीदा राधा चिल चक्कर बहु ला योरद द टोल काले गर्मी द प्रो दिला चक्कर बहु पैसे नष्टरे रात जुमा के मादार सन्नी अभी कब को लगे लगे पैसे बदे वाहलू लाटू चक्कर बहु कना वाला यख यख नहीं होता तब चक्कर को जो बदरी जुड़ी बात वापस रेशु नदा साहिब हवाले नुकसान सबक यह सबक फल कदा कयो तो यम खलबन स्वाल कुतवा बल्दाद बिला मुजिब बिगैर सबब नला चक्कर ददा दे दा साहिब हवाले वला min kadzabin ma'an ibn Yadid wai ma'an ibn Isa wai taraim din bana akhli dajana da kazamna da agdrudun yaktib fi ahadith an-nas jada dru wa ahadith da khalquki fa ahadith da khalquki ame ke dru wai agar kada mutham nahi fa ahadith da nabi sallallahu alaihi wasallam na खुद खल्क को खबरों के द्रोह वही नदीना बना अखले जमा के दो कसान दे रही है मंग बराबर उलस का सयू मंग आते का सयू द्रोह वही जदा से सड़ी न बरे वैद नकल के ना जिकदा कज़ाद यक्सिब फी अहदीथ الناस खल्क ता खबरों के चीजें द्रोह वही अगर के नबी सलाम का अहदीथ बानी मुतहम नबी अवांदान का सरोरम बदीन न अखले ला जाना वला मिन शेखिन तआब शेखना له फضل वसलाम वइबादत फजीलत दरी सलाम दरी इबादत दरी واذا كان لا يعرف ما يحدث به तलशदान पे जनी जदत शे बयानुमा दा सईद और का सईद ने पदी बान नबी के दिन बदीन नकल केना नुमाने में ऐसा वही इमाम मालिक रहमहुल्लाह वगैरह के सरवर कसान ने बदीन नकल केना मुद्दा मोहम्मद इब्न सीरीन व अल्लामा तो गोरा उन्जुरू फिक्र का गोरा अमन का खुदून दीनकुम हिदायत दचान अखले आगसड़ी नकिन अखराज अब अमानदारवी अब अमीनवी नागिन बात दिन के नकल का शाबा وبه قال حدثنا مجاهد بن محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عاصم الاحول المصري قال لم يكونوا يسالون عن اسناده فلما وقعت الفتنه قالوا سمونا رجالكم ذا ابو جعفر जिन्हें बुनियाद मोहम्मद इब्न सबाहिन ने इमाम अहमद वही दासूदे शेखन सिफतन दा मोहम्मद इब्न सबाह शेख ने उसे करे قال حدثنا اسماعيل بن زكريا अगर मैंने करके क्या आसिम बन आसिमना इस्माइल इब्न जकरिया दा इस्माइल असदियुल कुफियुन दा असदियत कुफी उसी जो करे अबू हातिम व सालिहुन दा सालिह दा अहादीस दे इब्न माइन मुतज़ईफ वेली इमाम अजलवी दा कुफियुन ज़ईफ अल हदीस दा ज़ईफ अल हदीस दे इब्न अली व दा हसन अल हदीस दे अगर वे कहते हैं आसिम अहवलना ये आसिम अहवल हुई आसिम अहवल आसिम इब्न सुलेमान दे यदि बुनिया अबू अब्दुर्रहमान दा यदि मुतालिक इमाम अहमद व सिफतुन इब्न माइन व सिफतुन आमदार इब्न जिक्र करे इब्न मदनी अबू दुरव अजली टोल व सिफतुन मुतासिफर आवे अगर वकील मोहम्मद इब्न सीरीन قال لم يكونوا قال محمد بن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد نو داخل تتپوس کولے شو دی اسناد متعلق چار سند متعلق تپوس نکولا دا دلیل دیئے دے چه مرسل حدیث دا مقبول عندهم خلنو دا سند تپوس چا نکولا دا دین معلومی چه مرسل حدیث دا مقبول عندهم دی بنیبان مرسل حدیث مقبول فلما وقعت الفتنة قلت واقعش فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه عثمان رضي الله فتنة واقعش نقالوا دي خلقه يلي سموا لنا رجالكم
मुसमाती बयान के मुंद पारा सलसलत रुवातुल सनद सम्मुलना नमूना वाहली द मुंद पारा बयान के मुंद पारा सलसलत रुवातुल सनद आवा सलसलत रुवातुल सनद दादा हुआ आवा सनद सलसलत दादा फयंजुर इला अहले सुन्नति वल जमाअती जो कतलशी अहले सुन्नत वल जमाअत फयूखद हदीथुहुम यदि हदीस वाबसलशी द अहले सुन्नत वल जमाअत हदीस बना करके वयंजुर इला अहले बिदअ और कतलशी अगफिरको मुब्तदिअ होता च खवारिजी रवाफिदी मुरजिअदी मुशब्बिहदी मुअत्तिलदी जसमर फिरक मुब्तदिअदी फला युखद हदीथुहुम और नदी वजना जीवान फसलेशी हदीस दे दावी हदीस की जनदान बंदिश करे जकम अहले सुन्नती दावी ने बरवत नकल के और जकम अहले बिदअली नावी ने बरवत नकल के ना फयंजुरा वकतलेशी अहले सुन्नत वल जमाअत का यदि हदीस नकल कवा वकतलेशी अहले बिदअ का जकम आगा फिरक मुब्तदिअली जामसमर फिरक मुब्तदिअली इला फिरक मुब्तदिअ उसूल और बुनियाद दाशक फिरकी गटे गटे खवारिजी रवाफिदी और दारगा मुअतजिली मुशब्बिहली मुरजिअली जबरियली दाशक के बीख कंद फिरकीनी तदीन मा सिवा यदि फरमावेत की सर तकसीम दी खवारिज पखल मावेत की दौलत दलीली रवाफिद जिन्हें पखल मावेत की जुतिश दलीली मुअतजिला पखल मावेत की बीजलस दलीली मुरजिआ मुशब्बिहा पखल मावेत की बीज दलीली अवमदारंगा जबरिया पखल मावेत की दो दलीली दाटोल राजा मकी दो अव्या दलीली नबी सलाम बनी इस्राइल दो अव्या दलेओ जमा उम्मत पर अव्या दलेवी चादर अव्या की दो अव्या बजान की विदायो बजनत दली साहब किराम तपोस को दाड़ा लकमियोदा वे माना अलैहि व असहाबी जो जमा सहाबा चकम दलबानो नबी सलाम सहाबा चकम जमाअत दलाल अहले सुन्नत वल जमाअत वे लिखी अहले सुन्नत वल जमाअत बे मुनहसर दे तो मज़ाहिब अरबआ की ये सूद मज़ाहिब अरबआ न खारिजी दे अहले सुन्नत वल जमाअत न वे लिखी नदी वजह दी तक फिरके नाजिया वे लिखी दे फिरके तब निजात मिलावेगी नुज़कदावई हर कला की जवाब पेश हो फितना नदी वेले के तास को बुरी मुंतवा सनद की नमूना अखली जिक्र दौर ज़मानी द फितने रामे तो की तदासीवी अहल सुन्नत भी जमाअत भी मागी नबा हदीस आप से लेकेगी कि कम फिरक मुब्तदिअली व आगी नबा हदीस नशी आप से ले وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه دا मशहूर इमाम दे हाफिज अहले ज़माने दखल ज़माने हाफिज दे इमाम अहमद भी हुआ इंदना दा इमाम मुंबनी बानी दा जिदेनु संगले दा सिकले इमाम निसाई मुतसिफ वेले की जो मामून दे इब्न हबान मुतसिफ वेले दी इसहाक इब्न राहवई हुआ मिन सादात ज़माने दा बखल ज़माने के सरदारान फुक़हा उनदे इल्मन व फिक़न व फज़लन व इल्म के हम सरदार दे व फ़क़ाहत के हम सरदार दे व फज़ीलत के हिफ़्ज़ हदीस के हम सरदार दे قال أخبرنا ما تخبر ناكل عيسى دا عيسى وهو ابن يونس مراتنا عيسى ابن يونس دے امام نووي اجمعت الامة على جلالته كل امت اجماع کری بجلالت یونس بانے وتوثیق یونس بانے وارتفاع مرتبته وتوالي المرتبه یونس بانے كل اتفاق دے قال حدثنا الأوزاعي ماذا حديث بيان کرے اوزاعی دا ابو عمر او دارنگا عبد الرحمن ابن عمر ابن يحمد دے دا شام مسیدن کرے شام کی بل دمشق مسیدن کرے دا اہل شام لوی امام تر شیخ مقبل دوانا کی چاور در مدافعات و مخالفت چاننے کرے دا دمشق کے مسیدلا دمشق نہ باہر یہودی واقعی تے باب الفراجیس ویلی آغا دیکھ مسیدلا اغین بعد امام اوزاعی بھی روح تترے
او بیهود کې وسیدلا تر دې پورې انتا کافرانو دشمنانو مقابل کې به سرحد ساتلا تر دې چې دا من شوی دی وفات شوی دی اور علماء و اجماع دا د دې په جلالت باندې د دې په امامت باندې د دې په علو مرتبه باندې د دې په کمال فضیلت باندې همدارنګه د دې د زهد او تقوا او فرزګاری او عبادت قیام بالحق د دې متعلق علماء کسی مشهور دي همدارنګه د دې فقاهت فصاحت او بلاغت دا مشهور دي همدارنګه د وړې تابعداري د سنت القولا نو ټول اطرافو د افکارو د زمانه هغه خلک ټول د اطراف ندید فراتلا ټول باندې په مرتبه باندې اقرار دا کولا اقرار هغه دا کولا تقریبا خلکو د مسلو تاسو کولا خلکو ته فتوی ورکولې خاندانه په اویا سره مسلو کې خلکو ته فتوی ورکړې وي همدارنګه روایت د کفار تابعین نه نقل کړي دي قطاده تاسوري یحیی بن ابي کثیر دا تابعین ندي او بیا دا تابعین نه تابعین د دین امام او ذری نه روایت نقل کولا چې ویل کېږي روایت اکابر عن الاصاغر روایت د اکابر د اصاغرنا دا د اوزاعی وی دا اوزاعی ورته ولې ویل کېږي د دې په نسبت کې اختلاف دی سوینا د حمیر قبیله یو شاخ دی او سوینا دا هغه ته نسبت شوی سوی باب الفرادیس ماقی یو قریه ده هغه ته شوی دی او سوینا من اوزاع القبائل دا د قبایلونو مختلف خلاغلي و د تجمشي وو قبایلونو مختلف خلاغلي وو او د تجمشي وو دیو جن دې ته ویل کېږي اوزاع د اوزاع القبائل دی ابو زرعه مشکی رحمه الله وی دا عبد اوزاعی كلهم عبد اللذیذ نصاحت عبد الرحمن ویلی امین بعد دا مختلف قبائل اوزاع تبارات اللہ امین وجه دا مشهور شو بچابانی پا اوزاعی باندی اغیبانی مشهور شو اغب رویت کی دچانت سلیمان ابن موسانا قال لقیت تاوسن جد تاوسر مخاموشم فقلت ما ورطینی حدثنی فلان ما تا حدیث ذکر کرے فلان فلانی ما تا حدیث ذکر کرے دے کیتا وکیتا داس حدیث ذکر کرے دے حدثنی فلان ما تا حدیث ذکر کرے فلانی کیتا وکیتا داس حدیث ما تا ذکر کرے دے روایت کے ذکر کرے دے نو قال جدا خبر میں اکڑا نو تاوس رات کویلی حدثني فلان مراد کچھ شخص معین شي چې حدثني فلان دا شخص معین ما ته حدیث ذکر کړي دا مراد شخص معین شي دا غیر مختلف دی او که مراد شخص معین شي به مختلف دی سی ذکر کړي کله ته وکي تداس حدیث ذکر کړي قال تاوس ویل امکان منع دا تجچار وی ذکر کړي مور کدا سے کوي فخذ عنه روایت دینا نقل کا امکان منع کدا سے کوي ثابت وی متقن وی چې اعتماد کول شي دې په دین باندې معرفت د حدیث باندې متن اعتماد په باندې وکا لکه څنګه چې اعتماد کوي په معاملې کې په غنی باندې چې هغه غنی سړی مالدار وي خلک هغه باندې اعتماد کی په ما کې غریب مسلمان اعتماد کوي نه وکسان دي هغه ګوند جګړه دا او یو کولو روپی بنا سراغه کومه دې دې پیسو دي موان دیما او دې مناسب تا پوښتې دې ما باندې دا مې پښه دې تنها او د دې ما معلومات دې انت چې نو دوی ته وجه تنها دا دما دا یو روپی دې موالي څنګه واخلې اوس په یو ماداوي دنیادار سړی بیا غلې شي چاټا باندې وا باندې هغه دې سره دې بس مکلا اوس دا هغه دې یو سړی دې یو کروڑ روپی دې موالي واخلا خلق باندې اعتماد کوي د ذکر دوی سره دې وکي کدا در دې په خرڅ کړه دا یو سوي 500 کروڑ روپی کې زما یو کروڑ روپی په کې څه شي هغه باندې خلک اعتماد کوي امکان ملغا کدا سے کبھی ثابت بھی اعتماد دکھوا مل اسکی غنی کوي لکه څنګه غنی سړي باندې خلک اعتماد کوي په مال کې همدارنګه کسي کوي نو به باندې اعتماد دا باندې کوا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا معاويه بن محمد
دا صاحب د مسند دے دې کنیه ابو محمد دے دا د سمرقند اوسیدونکی دی یہ تدارمی ہوئی دې نسبت کی دار ابن مالک ابن حنظلہ ابن زیتا دا یو دو حفاظ د مسلمانانو دے په خپل زمانه کې یہ کتاب فضیلت کی په حفظ کې ډېر کم خل ورته ملاویږي رسېږي دې وجنا رجاء کی مراجعه وي دې وجنا هغه ما اعلم احدا ما ندري دې یو تن چې هغه چې د نبی رسول الله په حدیث باندې ډېر خپېدل دارمینا دا سړی ما دنیا کې دې نبی رسول الله احادیث باندې دارمینا دا خپېدل ابو حاتم رحمه الله وی هو امام فی زمانه وقت زمانه کې دا لوی امام کې شوی دی ابو حامد رحمه الله وی خراسان د ائمه د احادیثنا خراسان کې پنځه کسان لوی امامان د احادیثو خراسان کې ائمه د احادیثو کې لوی امامان دا پنځه کسانو یو محمد ابن یحیی و یو محمد ابن اسماعیل وإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي سلورم مسلم ابن حجاج ابن ابراهيم ابن ابي طالب دا بنت کسان کو خراسان کی ډېر مضبوط او ډېر لوی کسان متشابه احادیث ہو جدي وجنا محمد ابن عبد الله وی به غلبنا دارمي په من باندې غالب شي او په حفظ کی امدارنګ په ورحه کې او په تقوا کې یو سل یو اتیا کې دې پیدایش شوه دې او 255 کې دې وفات شوه دې قال اخبرنا خبر را کړه مروان مراد مروان رسول یعنی ابن محمد مراد مروان ابن محمد مراد دې دې وجنا حافظ ابن حجر وی دا هغه چې کوم مروان ابن محمد ابن حبان دا ذکر کړي په ثقات کې أغوي حافظ ثقة دا حافظ ثقراوي مراد بن مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز دا هم ثقراوي أغرب بن سليمان بن موسى قال قلت لداوود ما داوود سويرين فلان حدثني فلان ما حديث ذكر كره كذا وكذا قال توسوس إن كان صاحبك مراد صاحبنا أغرابي چان روي ذکر کے إن كان ملن كذا غني معتمد في قريب عليه فخذ عنه نبي روایت دنا نقل کرا وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي دا جهدم دی وجنا دا جهدمی قلبنی ابو سعید عبد الکریم ابن محمد ابن منصور سمعانی جدیخ قلنون دے یہ دا جهدمی وی جهدمی نسبت جہاد مدى یو محلد پر بصر کی آغیب جدی نسبت شویلے نصر ابن علی وی دلتدا دا بصری قاضی پات شوی قاضی دا بصری او دا علماء متقینون دے او دارنگا مستعین بالله یہ دیو سڑے ولیل ورطوی کمیشا جج بدر نجوڑ کم قاضی بدر نجوڑ کما امیر دی بصری دید پارے ولیل چریشا دی ورطوی ماتا فراغلے قاضی میں جوڑے جج میں جوڑے استا کو خدمت کی دا درخواست دے جب واپس لارشا لیکن زبد زان سر استخارہ حکما زان سر استخارہ حکما نو واپس لارشا ناغا چلار اور واپس کور دلار ونصف نهار کی دورت استخارہ کی ورکات مندی وکر آخر بعد دعائے مبتلا اللہ ان کان لعندک خیر اللہ تکرا کستا فنیر بال راتل المال بارا قروی فاقبضنی الیکا بیبی وفات کسان سمیرا والا کدا قضا دمال بارا خیر بی بیبات قاضی شما او قدیزان سمیرا والا فناما فنبہو ندی وجنا دا بدشو یا خنرار پلوان یا غیرہ فیدار ول فیدا و میتن ندی وجنا دے وفاتو دا میاشت ربیع الثانی و او دا 200 هجری و
قال حدثنا الأصمعي أغلبك أصمعينا أصمعي دالوي مشهور امام دے تو کبار ایمون دے ایمون دے لغت کی دا أصمعي صاحب دے او دا أصمعي دا دیر معتمد راوی دے اخبر نبی عبد الملک ابن قریب دے عبد الملک ابن قریب دے ندی وجنا عبد الملک ابن أصمعي بصری ابو سعید کنیدا دا أصمعي کی ورطوی دا نسبت دکتا شوئے دے ذکا عبد الملک ابن قریب ابن عبد الملک ابن أسماء البصری أصمعي جدن نکد آگے نسبت شوئے دا أصمعي کی بخبلا دا دا سقات و روات ندے متقینین و روات ندے أصمعي دا لغت نحوہ فامدانا کا احبار غریبہ من نحو نوادر خبر طول الزوی امام شافعی مولاوی ما رأیت بذالک العسکری ما پری خلقو کی نجلے پری قومون کی خلقو کی اصدق لہجت من الاسماعی چیز چار لہجت دیر رشتی و دا اسماعینا امام شافعی مولاوی چی تعبیر یو تدنشی کولے دا عربنا وخر عبارت مانی چکم تعبیر اسماعی دا کولا اسماعی دا کولا اگر میں ذکر کے عن ابی زناد اگر میں ذکر کے چانت ابی زنادنا ابی زناد دیخن عبد الله بن ذکوان دنیا کو عبد الرحمن دا ابو زناد کی دفار چیزن دا لقب دے یہ ودا بدگن دا مبین پدیوان مشہور دا قریشی جو مدنی دے نصوری بدا گئے جاوین ابو زناد امیر المؤمنین فی الحدیث ویلے امام بخاری رحمہ اللہ وی صحیح اسانید دا ابو هريرة آغا سندنا دیچ ابو زناد رویت کری دا اعرجنا دا ابو هريرة دا دیر صحیح سندنا دی مصعب ابن عمیر وی ابو زناد فقید اہل مدینہ ودے دا ابن ابی زناد دا عبد الرحمن نبیگی دا ابی زناد دری زمنو دا طول رنجدین روایت کئی عبد الرحمن بالقاسم بلا بالقاسم آغا میں رویت کی قال ادرکتو ندی وجنا آغا وی ما ادرکتو ما من دکڑو بالمدینہ کی مدینہ منورہ کے مئتن سلکسان ورنہم مامون او دا طول سلکسان دا سخلو مامون چدا پا امن کی وجہ تولینا امن کی وجہ فسقنا لیکن نو دا کسان نو اہل تمیز او دا حفظ نو دی مشہور کو طلب دا احادیث باندے نو انتا بکرف مدینہ کی مئتن سلکسان کلهم مامون دا طول مامون ود کذبنا تدروغنا پا امن کیو دا تولینا پا امن کیو دا پسرنا پا امن کیو لیکن دا اہل تمیز نو اہل حفظ نو احادیث زیادہ ولا اہل تمیز نو فلم يكونوا مشهورين بالطلب دی مشهور کو طلب دا احادیث باندې نو ذکر چې سبق کیو پلاس کی مصیبت چې جماعت تلار پلاس کی مصیبت شپې پلاس کی مصیبت سحر پلاس کی مصیبت د کتاب په ځای باندې لاس کی مصیبت موبایل نیولیو ذکر دا سے و اهل طلب دا احادیث نو ما يؤخذ عنهم الحديث نشو أغسلين دين حديث ولي يقال ويركيدل ليس من أهله دا أهل حديث ندي أمانا دار دي لیکن مراقبين رکولي ذکر أسگار کولا سبق وقت جمعات کی بولار دي شراق مندن کولا عبادتن کولا سبق دوان کی وتلاوتن کولا عبادتن کولا لیکن دا احادیث تکرار نکولا دا احادیث مطالعه نکولا دا احادیث کو مفهوم باندې نپوهیدل اهل دا حدیثونو اهل دا حدیث ذکرو چې تکرار نکولا خلق ولاوی دا اهل دا حدیث نه ده امانتدار دي مراقبه ډیر کوي ډیر عبادتونه کوي او عبادت چې ډیر کې ته د مسلمانانو کور نه مراده الدواړه دلته جامې ویندي او دارنګ دلته ځان ترکاری کې یو سین بازار نړۍ هغه کې مصروفي اور کې دا ټول کارونه د داخل کې عبادت دا مراقبه او تهجد او وزګاری چې څنګه تمام
شپد عبادت کوما ورد روجیما او شپیچی دن عبادت کوما سبق کے سست ما جماعت کے پروت ما نشم ویلے نو دی سڑی دے پارت شپکار دے یو بٹ مضبوط کو تک پکار دے اب اس سو کی کڑک کی بھی من جنت پکار دے چھ مضبوط سو کیو دا دے کو تو پور کی تو خدای مسلمان اندر مراقب و عبادت تراغلے ناتو سبق تناسی ویل بناسی بیدار بناسی تکرار وکے مطالعہ وکے نجا صوفیو صوفی کی سنت کرے شروع سبرے شویداس نے نبوی اللہ وبه قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي ابن حبان سے قال کے ذکر کرے قال حدثنا سفيان وحدثني ابو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له ذکر امام مسلم دو استادان نے ادا الفاظ وقدر الامكان تعين كيو واللفظ له قال سمعت مولد سفيان بن عيينة عن مسعرنا هذه رواية كولد جاند مسعرنا عن مسعر هذه رواية نقل كولا جاند مسعرنا دا مسعر ابن كلاب هلال دے عامر دے کوفی مسلم کے ابو سلمہ کنیلا اور علماء متفقون على جلالته وحفظه واتقانه علامہ ابن حجر وی ثقة ثبت فاضل لا ثقة ثبت فاضل راوی ہے نقاوی قال سمعت ما أريده سعيد بن إبراهيم دا سعيد بن إبراهيم وصف أبو حاتم أو إلى سقره امام نسائی ویدا سے کرے امام حجری ویدا سے کرے یقول دی سعد بن ابراہیم بغیر لا تحدث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا نہدا او یادا نہدا فمانا دنفی سردا لا يحدث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا الثقات نبی علیہ السلام نے حدیث ذکر کے الا الثقات مانا داد چھ روایت شی قبل ولے مگر ثقاتنا اگر روایت معتبر ہے کہ اگر روایت نقل شی ثقاتنا قد ثقاتنا روایت نقل نشی دا روایت قابل دے اعتبار او دے اعتبار نہ اللهم صل على محمد وعلى آله